نوم دی ولد شریف دا زما خوریه دی دا عادي نشیو د مخکې هسپتال کې داخل کو جیل ته تللی و د هغې نه چې راووته بیا ښه شوی د هغې نه وروسته بیا په نشو شروع وکړله د جمعې په ورځ سحر وختي د کوره راوتی دی مور ته یې چې هغه زه داسې ځای ته ځم چې بیا به تا ته زه میلاو نه شم نو د هغې نه پس دی بیا دغه شوی راوتی دی نشه مشې کړې ده هر څه چې کړي دي نو بیا غیب شوی بیا هغه ورورې خپل مین ورپسې منډې تنډې وکړې خو دې چېرته پیدا نه شو نن د هغه سره لاش اطلاع شوه نو بیا پولیس هغه د هغه نمبر چې دغه له ورکړی کنټرول له د هغې په ذریعې د هغه دغه راوښکله ډاټا راوښکله نو هغې کې د ولدیت سکونت راغی نو بیا مونږ ته اطلاع شوه نو چې زه مخېله رالم دی مړ د مونږ 400 تاڼې ته پړانګو تاڼې ته نیسای تاڼې ته پولیس ته مونږ دغه کړو دی خو نشه یو که نه مونږ ویل چې چېرته پولیس کې نیولې نو مونږ ته پته ولګي خو پولیس دې نه ونیولې نو مونږ ته د پته ځکه ونه لګېده اوس هم مونږ ته د پولیس په ذریعه اطلاع شوه چېرې دغه شانتې یو لاش پروت دی تاسو راشه وګوره چې پېښچانې وشي نو مونږ چې وکتو نو دا لاش داسې و چې پېژنګلو نه هغه بیا مونږ هغه موبایل هغه سره پروت و موبایل هغه سیم چې کوم و هغه مونږ تاڼې والې استدعا وکړو که نه وایو چې دا صفدرخان دی ولې د پلار نوم یې یاد کړو نو اگر مخکې داسې چې مخکې د کتو نه دی دغه هغه د سیم نه پته وي چې دا صفدرخان دی ګینې هغه مخ او هغه لاش داسې دی چې د پېژنګلو نه دی نه کور والا پیژندلی شي نیرونه پیژندلی شي مخ او هغه چهره غون وجود داسې دی هغه د موبایل نه پته ولګي چې دا صفدرخان دی دا د سړیرو تاڼې والا مونږ ته اطلاع وکړه سړی تاڼې والا چې دا نمبر یې دغه د خپل سیم موبایل کې د سیم موبایل کې اچولی نو هغې په ذریعه د نام ولدیت سکونت راوښکه نو بیا یې مونږ ته اطلاع وکړله چې مونږ رالو نو دی پروت و خو ډېر خراب حالات کې و چینجي منجي پکې شوي ډېر بد حال کې و